جهنميان چې جهنم ته ورسی نو قران کې راغلي دي چې فتحت ابوابها. دا جهنميان چې ورته ورسی نو دغه وخت کې به د جهنم دروازې کولاوش چې دوی را رواني نو د وړاندې نه به دروازې کولاو نه. علماء لیکي چې دې کې راز دا ده چې د جهنم ته دروازو رسیدو پورې کسو وجه دې پیش کړه او ځان د اخلاص کړوم نو لا دروازې بندي د نن نه تلو نه به بچ شي. او چین دروازې د جهنم تر ورسی او تر دغه وخت پورې د مسوجه پیش نکړه نو لاړې عمر لتباش. دا الفاظ د قران دي. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. دلته یو بل نقطه ده. ساق یسوق شړلو ته ویلې دا جهنميان چې دینو د ملائکی به شړی ټېلې به ور کوي چې زر زئی. اوس دغه الفاظ الله د جنتیانو متعلق هم ویلي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. دغه ساق یسوق ماده ده الله د جهنميانو متعلق هم ویلي دي او دغه ماده ده وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. نو دغه شړل او ټیلوال د جهنميانو متعلق هم قران ویلي دي او دغه شړل او ټیلوال د جنتیانو متعلق هم قران ویلي. نو ګورا که جهنمی له ملائکه ټیلې ور کوي نو داغه د شان سره خدا مناسب دي. ځکه چې جهنميان به بی عزت خلقي او بی عزت خلقو له ټیلې ور کول چي دي نو دا خکار. اوس جنتیان چې دي دا خو به معزز خلق دي. باوقار خلق بی با عزت خلق بی. نو عزتمن سړی لا ټیلې ورکول د ملائکو چې دي دا خدایي توهین دی او داغي بی عزتی ده. لکه اوس ګوره د جمعات کې یو سړی کېړای پټی کړ چې کېړای پټی کړي نو تاسو ټول جمعات پر راټول شي څوک ولا سپېړه ور کوي څوک ولا ټیلې ور کوي څوک جمعات نه بار غورځوي نو پکار دی ور سره کنه ځکه هو غل دی کېړای پټی کړي. او کدی جمعات کې اوس تاسو کې یو معزز سړی دی نیک سړی دی او هغه داسې روان دی ته ولا ټیله ورکې چې زرزه مړه بلې دی خو نه ټی چې زرزه مړه دا به مناسب وي. وای
په یو معزز سړی ته ټیلې ورکول دا خداغه د شان خلاف. نو قران هم دغه ماده او دغه الفاظ د جهنمی متعلق هم ویلي دي او قران کریم هم دغه ماده او دغه الفاظ چې ده د جنتی متعلق هم ویلي. علماء وايي چې چاله ټیلا ورکول چې دی په دوه قسمه. اوس خدای دیو کې چې تاسو په پوه شئ. یو چاله ټیلا ورکول دی چې غرض داغه بی عزتی وي. تی دشمنه اوس تپلار روانه او دشمن په مخه درغه. دشمن په مخه درغه او دشمن در سره داسې وګاواله. نو تب په داس کې کنه بکې پښتانه یې کنه ها تاسو پښتانه و پرون په بنظیر ته ټوپای ور په سرولا پښتانه چرته کتا زو پښتانه نو پرون بم خټک ډانس چې دی ورته کو یعنی خزه ته ګټ یو میاشت ریهرسل کېدو چې وزیر اعظم برازي هغه ته پام کوي چې چرته په ډانس کې خپمه غلطه نه. ٹھیک نور غړې گئی سار میں چا سره خبرې کولې وې زمونږ د لکوالی زمانہ کې به چرته زیات نه زیات الکان چې را جمع شو نو په میخه به سور شو ټپه به ویلا یا به جوار ساتل الته به ټپه ما په ویلې داغه به زمونږ لوی مستی و. نو ما وی چې هغه وخت کې نور څونه اوس ټپو څه ضرورت ده. اوس خو خزه ټپه وای الکان ټپه وای جنکای ټپه وای بادشاہان ټپه وای وزیران ټپه وای مولیان ټپه وای پیران ټپه وای میاګان ټپه وای استاد ټپه ضرورت پاتې نه. اوس ټوله دنیا ټپه وای ته خالی اورا هر کور دم خانه او کنجر خانه دا ټپه پکشتا ګډا پکشتا غزل پکشتا جنکای پکشتا د جنکو اکی میچ پکشتا د جنکو جنگی او هر ځای ښکارې د پکشتا. استاد د ټپو نوبت نه پیخي ته ټپو ته اوسګاریږي نه. تاسو خیال ټپه خو باغه لکانو وی چې غریبان به اوسګار یا به پټیو یا به دیو نور څبونه یا به میخه یا به سنډاو نور څبونه نو په غوږ بلاس کې خو یا قربان आवाज به و. اوس خو ټول ملک یا قربان دی. بازارونو کې چې روانه ټول بازارونه صاحب یا قربان. میوزک سنټر دیو کنجرخانی دیو ډمخانی دیو بایسکوپونه دیو سینماګانی دیو. اوس خو ټول ملک دم توب او کنجر توب دی. نو استاد ټپه ویلو نوبت نه پیخ. هغه ټپه بم چې چا ویلا پدې پلوسای کې مخدرزی پلوسای ورته وای. یو مولانا صاحب ډېر لوی معلمو او ډېر پاک انسان کوڅه کې یو الک پمې خسورو روانو او دا ټپای ویل چې ستا یارانه ډوب جاله ده ډوب جاله توار خطا ولاړه یم. مولانا صاحب جمعات نه ورمن ډکړه او دا میخي پیزوانی ونی وو د الک ته وی چې دا څه دی وې دا بیا وای او یې دوه غالک وی چې مجوهر وای درته بیا ول ما دا وی چې ستا یارانه ډوب جاله ده ډوب جاله تور خطا ولاړه. نو مولانا صاحب د حسین په جړه جمعه تراغه او په سجده پریوت چې وا خدای نو د قبر یارانه خدا سي ډوب جاله ده چې زما ورته ډېر ور خطا
الک ټپس پورې ویلې وا او چې کم نیکانو هغه ته مطلب څه واغس وی بچیا ټیک دی وې د قبر یارانه داس ډوبه جاله ده چې زما ورته ډیر وار خطا نو عرض میں داو جی چې پختو یا غیرت یا ایمان یا حیا دا خو مونږ کې پاتې نه ده مونږ نه ارسو اوس خالی پختو جبا پاتې ده چې مونږ یې وایو کوم کسانو له چې لږه انګریزي زیات زده کړې ده هغه ته وګورئ نو هغه خبرې چې کوي نو وای دا لفظ به ځان انګریزي کې وایم پښتو کې ماته ناراضي هغه پښتو کې لفظ ویلو باندې بیا شربي نو دا هم ختم شي خیر به هر تقدیر عرض داو چې دا یو ماده ده نو یو تیلا ور کول دي سړی ته د دشمن او یو تیلا ور کول دي سړی ته د دوست ته چې په کلی او په وطن کې پلار روانه او ستا دشمن ستا مخ تراش او په قصد باندې تا سره وګوي نو تب پیډازو چې ته زما دشمنی تا ما سره وګ څنګه واله تا په زور ما سره ځانو مګن او یو ستا دوست یو محبوب وي او ته په لار روانه هغه در باندې رستو نسترګي پټي کی او یا در سره وګوي نو چې ته ورته وګوره هغه سړی ستا دیرینه دوست وي نو داغه په وګي والی به ته خوشحال شې او که خپه بش تاسو وایي علما لیکي چې د جهنميانو ته ټېلې ورکول د ملائکو چې دي دا په اعتبار داغي د شرمول او د رسوا کول وي چې زر زئی خدایم بیړه تباکا جهنم تزر ځان رسوي نو د رسوای ټېلې بوي او جنتیانو ته چې ټېلې ورکي نو التبراز بلی التبراز دای ما یو ټکی کړو دي تلک سوچو کوي چې د جهنم دروازې به ترغي بندي چې ترسو پوری ور رسیدلی دي اوس قران کې هم دې رکو کې راځي چې وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها د جهنميانو ذکر چې دې التواو نشتواو او دل تواو دے فتحت ابوابها اس با دروازے کولوشی چی جہنمیان درو رسی او دلتا وفتحت ابوابها د جنت دروازے با دوی د قیامت د میدان نا لارا روانم نہیں چی د جنت دروازے با ورطا لری تاسو خیال راگی ماشاءاللہ پیشوی بھئی وفتحت اس دیرو کو کی گوری وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وبدبخت وكم بخت تاسو له سوک نو راغلی چې تاسو يرولي وې پوي کړی وې چانه وی پوی کړی دا کم ځای لرانه دا په جهنم کې ملائکه ورته بیا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها چې دا جنتیان د جنت دروازو ته ورسي نو فتحت ابوابها دا دروازې به د وړاندې نه ورته لري نو دا ملائکه په پلار ټېلې دې د پاره ور کوي چې هغه کې به وجه بلې
د جنت د میدان نوالا د جنت ته دروازې پورې د قیامت د میدان نوالا د جنت ته دروازې پورې با د جنتیانو ته دائیں بائیں لارې سجاو شوي ګلونه بي بوټي بي فرشونه بي چې په دې بدا څه چلی جنتیان به پیرا روان نو دا جنتیان هو بس پیری زمونږ استاد غوندي کا خدای اوس خو به دا سپیره ټول جهنم ته دا خدای ورکړه دا سپیرو نه جنت لڅ کار کړي دي نو دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده دې سپیرو په دنیا کې ګارانټي سړي دي او قالینونه به سړي دي نو کله به یو قالین ته ګوري کله به ملائکه بټېلې ورګي چې خدای دې ورکړه دا عارضی غوندي خوندونو تمګورا اصلي ته ځان رسوا نا ملائکی بټیلی په دې نیت ور کوي چې دا ګارانټو د قالینونو د سجاوټ تمګورا اغه اصلي شی چې ستا انتظار کوي چې جنت ته کنه جی دغه تزان ذره سوا نو د ملائکو ټیلې په دې نیت وی جنتیانو ته او د ملائکو ټیلې په دې نیت وی جهنميانو ته نو د جهنميانو ټیلې په اعتبار داغي د رسوای او داغي د ذلت وی او د جنتیانو ټیلې په اعتبار داغي د عزت او داغي د دوستۍ اوس دروازې ته چورسي نو دروازه کې بددي سلامي کی وقال لهم خزنتها سلام علیکم الله وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین د جنت د ملائکی بدی جنتیانو ته په دروازه کې وای سلام علیکم سلامی به ورته وشي وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم تاسو ډیر پاک خلق یې تاسو ډیر معزز او مشرف خلق یې پتاسو دې سلام فادخلوها خالدین رانن اوزی دی جنت ته په داسې رانن وتو سرا چې تاسو به ټول عمر په دې جنت کې ای بیا بم کې سوک نو باز دا خالدین قید ور سره ولې ولګید خالدین قید ور سره زکه ولګیدو چې اسنه چې جنت ته د مل مستیا پنیت نه ایستی او بیا به ته وباس کنه جی بیا به ته وباس نو الله به ورته وی چې نفدخلوها خالدین ننوزی دی جنت ته پن نوتو د همیشوالی سرا ټول عمر بتاسو په دی جنت کې ای بیا به تاسو سوک نو بس چې ننوزی سلامی وشي ننوزی جنتیان ټول جنت اعلان بوشي په جنت کې چې نن دا ټول اهل جنت چې دي خدای به وای دا نن زما ملمانه دي اے الله مونږ ته نصیب د خپل حبیب په خاطر اعلان بوشي چې دا ټول اهل جنت نن زما ملمانه دي رومبای روټای با الله وی دی تزکو نو عزیزانو د جنت ارغه شه
حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت د جنت هر شی بداسي چا بنه د دنیا سترګو لیدلې او نه به د دنیا غوګونو اورېدلې خو دومره قدر حدیث کې راځي چې په جنت کې رومبنای میل مستیاب د جنتیانو چې کیږي ناړم بنای میل مستیاب دا الله د طرفنا نور نعمتونه خو چې صحیح هغه بئی خو خاص نعمت په پکې د میانو کلیجی وی میان پیژنې کبان مچھلیان نو خصوصی طور رنبنای میل مستیا کی اعلی قسم خوراک بچی آبد میانو کلیجی اوس د جنت د مئی کلیجی خدای دې ور والا او خدای مور والا نو چې بیا وګورئ چې څنګه به خواندي او څنګه به مزه دا به عزیزانو رنبنای میل مستیا دین مخ کې به بیا تقسیم کیږي هغه باس په بلی جمعې ته کو ونن هغه نقطه سره وایو چې دا نور حیوانات چې دنیا کې حلالیږي او په تبرونو والے کیږي او په اور باندې پخیږي او بیا مونږه خورو دې څه ګناه کړي د چې دوی له په دنیا کې دا سزا ملاوي دا سوال وکړه ها جی چا څه جواب مهرباني کړی دا ها کړی دی یو مهرباني دا کوي دا باز سوال جوړول چې زما غرض پکې دا نه چاغه کې زما توبه نعوذ بالله د علماء بی عزتی غرضی یا سی زما غرض صرف تاسو کې یو درد پیدا کولی چې د دین د پاره سره علماء پسې وګرځي او تاسو ته یو کوي او احساس درکړي تاسو خیال را دا تبلیغ والا نه دي تبلیغ والا دی کی یو درد دی یو درد پکې پیدا شي چې هغه درد دای چې د څاورېدلی او د سز دکړي نو دا درد دی پکې چې دا زبل چاته مخېما او بل چاته بیان کما نو دا درد د تبلیغ والو کې خدای پیدا کړی دی چې خبره در سره کوي نو درته وایي چې حدیث کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي مولانا الیاس رحمت الله علیه دا ویلي فلانی دا ویلي دا یو درد دی چې قدرت د سړی پړه کې پیدا کړي په دې جمعهتونو کې وګورئ دوی دود کسا درې کسا سلور کسا ناستی یو ورته بیان کوي نور ورته ټیټ سر نیولې نو زما صرف داسې قسم یو درد تاسو ورته پیدا کول د دې دا مطلب نه دی چې زما د چا بیزتی کول غرض عزیزانو د دې جواب دا دی چې حدیث کې راغلی دی چې ټول دنیا تاسو د پاره پیدا ده وانتم للآخرة او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې دا ټول کائنات تاسو د لپاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې لکه یو بزرگ وایي چې سارا جہاں تیرے لیے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے
ټول جهان تا د پاره پیدا او ته چا د پاره ته د خدای د پاره الله وی دا هر څه ما ستا تابع کړی دي او تب زما تابع نو سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ټول جهان تا د پاره ده او تب خدای د پاره نو ټول جهان تا د پاره دا معنا چې د اسمکم تعالی اسمانونو تعالی غواګانې میخه ګډان چرګان میان وغیرہ 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 دا ټول تا د پاره او ته خدای د پاره اوس غویان ګډان میخي چرګان وخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دام قدرت تا د پاره پیدا کړی دا ستا غذا ده اوس زما راز پکې داو چې دوی ته تکلیف کیږي دا لالولو او د وریتولو او پور د سوځېدو نو دوی ګناه څه کړي د دې لړ غوندې مثال لړ تاسو کې به ډېر خلک داسي چې اپریشن یې وکړي کړي دې تر چا در کې اپریشن کړي خېټه اپریشن د غوږ اپریشن سترګې چا کړي در کې کټول جوړي کتا سو نه کړه پلارانو بم کړي ترونو بم کړي هسپتال کې بم لیدلی اپریشن ټیټر تا چې مریض نه نباسي الته یو ټوپای ده چې داسې کی ورته سړی بالکل بیهوش دې زینا تر دې زه پوری سړی سری او سړی ته پته نه لګي سترګې اپریشن کوي دلته ورته واستنو وي ثابت سترګه ته بار رو باسي پکې څکار کوي سړی ته پته نه لګي تاسو خیال راغلی قدرت ګډ غوا میخه وغیرہ وغیرہ چې مونږه حلالو بیا مونږ خرو بیا مونږ تکی تکی کو بیا مونږ کې مکو الله تعالی دا غینا هغه احساس د درد وبس په دې خبره پوه شئ ا د درد احساس چې دی هغه تنه وباسي نو کاغي باندې ارڅ بیا کې لکه د نشې ټوپای چې مریض ته پسر کړي او ټول بدن ټکی ټکی کې مریض ته پته نه لګي هغه احساس د درد ته وباسي تاسو به یو بل ټکی وکړي چې احساس د مریض له ټوپای ور پسر کې او سړی بیوش نو چې څو وخت کې وښ کې راشي هغه زخمونه خو بیا درد کوي کنه کوي تاسو خیال راغلی دا عریضی نشوي چې بیا سړی په وښ کې راشي ځکه چې عمر له بیهوش پرې دی نو بیا د اپریشن ضرورت څه شو خو بس مړ شو کنه عمر له بیهوش نه شي پرې عریضی نشوي حیوانات چې څو وخت کې تعالی دا عمرې نششي چې عمرې نششي ا بیا هوش کې اډو راځي نه چې هوش کې راځي نه اغه ته د خپل ورتېدو او د پخېدو په تبرونو دوالو اډو احساس نکي نو الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره دنیا تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا دي دا نقطه چالي کله دا ځکه نه خیمه چې پرېده چې دا سوالونه پښتنو کې کوم کتاب کې لیکلي کوم کتاب لکه تیر ورځو کې ما یو مسله کړې و چې د مړي خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دي چې مړې وشي کنه اعلانونه بنکه سرکونه افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا ہو پلانی ٹائم بے جنازی پل اور سپیکر اعلان کی گیا ہو پل سوزکو کے اعلان کی گیا ہو چیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی امڑے تیری دے قرآنو نا دا کلو چیٹے ورطا ہے مڑے تیر دا انیتی جڑلو لو غٹ سری ورطا راشی ہو
کټه سری ورته راشي. 13 ورځو کې دلته یو مړی شوی ویلې ویل په جنازه په خیال راوچتوي چیف منسٹر صاحب جنازې لرا روان. زه تلاړم مل تادیره کې کېناستم ما چې چیف منسٹر جنازې لرا دي نو مړی اسیم بخلې شه به مونږ ته څه ضرورت دی. زلاړم مل تادیره کې ولک په خیال راوچتوي چیف منسٹر صاحب جنازې لرا. ای خدایم خوار کچې خوار ای ظالمان. جنازې لخوا هغه خلق پکار دي چې د چا زړه وای چې خدای وي بخ زړه دا خانان نوابان دا منسټران دا په دې نیت راځي چې ستامړې دی خدای وبخ. دا په دې نیت راځي چې ووټ لبه ولا سبا بیا راځم چې ووټونه را لراږي او په دې نیت راځي ستامړې دی خدای بیخ بنیاد وباسي لکه چې وته دی په دې نیت تعالی راځي. اوس مونږه چې ستامړي له قبر وکنستو په تبارک الذی مو ویلا مونږ له د سپی په نظر نه ګوري خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای کېږي چاله دواله راغله. تاسو مړی مغرق دی او ژوندۍ مو مغرق بیړی مو تباہ مړی مو مغرق. نو ما وی چې د جنازي خبر ګرځول دا خلاف سنت. سړی را پسې راغی زمونږ د کلی مولیان را ټول شوي دي چې کم کتاب کې دي کتاب دی وخی او کتاب دی وخی. مال خبر نه مانو ول دا وای چې کتاب دی وخی ا کتاب نامه می چې ورته ولیکله مال ورته چې دی کتاب کې فصل الجنائز دی کتاب کې او دا الفاظ دي چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات. ولی د دې تعرض راځي دا حدیث سره چې پیغمبر ویلي دي چې د مړی په خخولو کې به تلوار کوي نو چې په اعلانونو وخت ځای کې هغه حدیث باندې بیا عمل ناراضي. تاسو خیال راغی چې کتاب نامه وروړه خاوه دا کتاب خو مونږ ته معلوم نو بس یخ ککړ کې نه نو خبره دا عزیزانو چې دا درته وایم نه چې دا نقطه چالي کړي دا او قدرت باغه حس د دین او باسي لکه د اوس لړم سړی اوچی په خوا به چې سړی لړم اوچی چلو اله ول به پېشتره او خټ کوي په د پاسه او تړي او دم چې د اله دا ځکلک ورته وړي میا صاحب له ور ولې او میا صاحب زهر ډیر پاس قاتلی دي زهر ډیر پاس قاتلی دي زهر ډیر پاس قاتلی دي. دا یو بل قصه وا ته په اله مزغوته خطرې دي په د پاسه به کپڑے را ټولولې. اوس لړم دیو چې راشه واستنده زلوکین ورته وای بس هغه ځای کې درته داسې یو چخوام نه بلړمی او نه بچي. تاسو خیال راغی نه لړمی او دڅ دا میرګی نه دی میرګی چې بسړی راشي اله ول میرګی دی پلانی دغه ته بوزي چې پاګوټ کې ورننه باسیو پاکوټه کې دننه کې او پیریان دی او دیوان دی او پلانیان دی او ډنګړې د میرګورا شي ګولای دی بس ګولای د چې وی خوري نه بدر باندې میګی راځي او نه بدر میګی وی او نه بد اس په تاسو خیال راغی. نو خبره دا چې زه ډمبري چې چلے ډمبري چې چلے ومنو یو لورغه مېر ما سره زوره ور اجازه ده په خدای باور وکي چې دم واچول مال جوړ لاس را نه پریوت دا سه درد زیات شو مال نور زیات شو ول ډمبر ډیره تیز وا مال ډمبر تیز نه وا دا هغه دم دی هغه دم دی چا خون پنجو سے پلار روانو طالبان ناس تو روټای سپور وا ترکاری نه وا ولکه ترکاری نشته و اوسه ول راوړی دا منګوټه چې منګوټه راوړو درې ځله کول هو ویلو پیچو فکر
ول زئی خوري چې ګوري د منګوټه د غوړو ډکته سوچا غوړي طالبان په شروع ول کله سبا ته پرې دی سبا له چلا پرې دی خدا کول هم مونږ تم یاد ده بس په چوفکاو به غوړي کیږي سبا چې منګه راواغست قل هو وای په چوفکای نه غوړي کیږي وای په چوفکای نه غوړي کیږي اخون پنځوس رحمت الله علیه په بیا راغی ول بیا څه چل دی ویجو مغه قل هو په مونږ هم چوفکاو غوړي کیږي نه ول بچیا قل هو مغه د خپل د اخون پنځو نه ده دل خپل د اخون پنځو په کار په دمونو باندې اسمانم زمکه ترازی لړم او مار څه شه دی خو دې د پاره هغه خپل په کار ده زمون خله هغه دی تاسو خیال راکړئ خله زمون هغه دی نو په دې به اوس ماشاءالله پوه شي وي چې حیوانات موږ د پاره قدرت غذا پیدا کړی ده او دا غذا نه هغه د درد او د تکلیف حس چې ده هغه به قدرت وباسي نو چې د درد حس ته وباسي لکه د نشي پستنې د سړی نه د درد حس وزي نو هغه درد بیا نه محسوس کوي نو دغه سبا د حیواناتو نه د درد حس 13 جمعه باندې د قران کریم یو نقطه باندې ستاسو په مخ کې یو باس کړي عزیزانو قران کریم هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې به هغه نکات او هغه باریکات د دنه روزي چې عقل به ورته حیرانی او جواب به څوک نشي کوي په هغه نقطه کتا سو تیادی ما په واو باندې ویلې وا چې په دې یو رکو کې د جهنميانو باسته نو یوزه کې الله وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته واو نشت فتحت ابوابها او مدغه الفاظ دي د دې رکو په مخ کې وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها الفاظ ګورئ هو به هو یو شی لیکن یو ځکه الله واو ویلې دی او بل ځکه واو نه دی تاسو خیال را د الفاظو کې هیڅ فرق نشته وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دغه الفاظ دي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها نو به دغه الفاظ دي د دې رکو په نصف اول کې او دغه الفاظ دي د دې رکو په نصف اخیر نو دې کې راز سو راز داو چې د جهنميانو تجر جهنم را رسیدو پورې بد جهنم دروازې بند وي غرض به پکې دای چې په دا دومره لوی لار را روانه کڅو وجه د ځان خلاصولو پیدا کړه نو دروازې لا بندي دننه بلاړ نشي او چې راوړه سي او وجه پیدا نه کینو بس غر کم شو او جنتیان چې دي وفتحت ابوابها د دې دا معنا چې د جنت دروازې به
لا د حشر په میدان کې جنتیان را روانم نه یو د جنت دروازې به ورته کولو. نو داغه نکات د قران دی چې تر قیامت پورې به خلاصيږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه. دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حين، په خدای قسم چې یو حین به در سره خبرې نکوم. حین، دا حین لفظ قران کې ډېر ځای کې راغلی. سورځي تیرې شوي سړی پیمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نکوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې د خپل دوست سره د خبرونه. څنګه قسم دې خوړلې چې والله لا اکلم معك حين، یو حین به در سره خبرې نکوم. نو صدیق او زه څه چلو کوم؟ ورته وی چې سلويخ کاله به ور سره خبرې نه کوي. بیا کوا سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې دی هغه سره د خبرو نه کولو. او صدیق اکبر وی چې سلويخ کاله به ور سره خبرې نه کوي. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړي چې یو سړی دې قسم خوري، اوس پیمانه ده نو د قسم علاج لټي. په علاج پسې ګرځي چې ګناګارم نشما او دا کار اومش. اوس خود پښتنو په دې خلک کې هغه غلې شوی دی قسم. خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای ویو په خدای مې دې قسمیو، د خدای په ذات مې دې قسمیو، په قران مې دې قسمیو، په پیغمبر مې دې قسمیو، په تاکال صاحب مې دې قسمیو، په بابا صاحب مې دې قسمیو. اوس خو د پښتون خله نه ده، ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنې ها؟ دا تاسو د کوم ملک خلق زما مخې ته کې نه. خدای خبر چې سب دا جمی کې به په خوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخا چو. نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ د څه شه دی چې لاس ولا وروړي نو پسکایا چي چې ګوتې دی ور پورې ولګي نو ګونګټ پسکایا چې هغه ګوتې ته بیا سپېګمو تکا نو منډه به وای د ډېر ښاب وي. نو مونږه هغه تور ګونګټان خو چې ګوتې راوړي پسکایا چې خبره کو کنزل بکو، که خبره کو بکواس بکو، خبره کو قسم بخورو. تننو ګوره دنیا طلاقیان دي، دنیا طلاقیان. خبره د پاسه وای چې خزه په پدری کانی طلاق ساتم، خبره د پاسه وای. نو د درې کانی طلاق دا معنا دا
چې دا خزه په دسې حرام شوه لکه مور او خور په د حرام. دا به اله په در واقعيږي چې دا خزه بل میړو کی او ور سره شپه تیر کی ای بیا طلاق کی بیا 3 میاشتې عدت تیر شي هغه نه بعد بد تر واقعي خبره د پاسه د طلاقي 3 کانی طلاق ساتم خزه برابر طلاق کی خزه و طلاق کی دنیا مال راشي ما خیال دی ورځ بیا ارتدا سي کیس راځي جی په غوسه کې وما او بالکل پوه نشم او جی ډیر په غوسه کې وما او بس خلینا مې وته یو د درې خو جی ابل ور سره یو بل حرامي امزان سره را روان کړ نا ور سره چې جی غوسه کې بالکل دماغ کار نه کول نو ما ورته چې په ایمان وایا چې طلاق سره په غوسه کې خزل ور کوي او که پر رضا صلاح ور کوي ز تاسو وای اوس په خزه پر رضا سو پریدي خو غوسه شنو ور کوي طلاق وای جنو ډیر په غوسه مال ډیر کور وران شو که خیر بیړی غر کړه اوس نکی نو عرض میں داو عزیزانو چې قسم خوړلې ده د ایمان تا ګوره قسم خوړلې ده اوس علاج لټي حکیمانو طبيبانو پسې ګرځي چې علاج به سي نو صدیق اکبر ته علاج تراغه هغه ورته وی چې تور سره سلويخ کاله خبره مکو راغ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یا شیخ حلقت غر کے ماں دوست میں ہو اغنہ میں قسم کھڑ لے چلا اکلم معک حینا یو حین بدر سره خبر نکو حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګ پورې ور سره مکه و بیا کوا هغه چې مرشم بیا به تکو وی بس تر مرګ به ور سره خبرې نه کوي سړی نور غم زده شو چې نور غم زده شو راغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی جدا مسئلہ پیخدا ابو بکر صدیق تورا غم دایو ویلے عثمان ذی نورین تور لم دای ویلې اوستا ترال حضرت عمر ورته فرمایل چې حين ندی قسم خړلې دی وی چې او جی حين ولزا تر ما خام ور سره خبرې مکه و بیا کوا سړی خډیر خوشحال شو خړکی ولا رااله چراش سلو رمزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ما خام نم لګرا لنډه شي خبره تاسو خیال را ما خام نم را مخکش عبد الرحمن بابا خبره واچه جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره ناغه ورته وای چې زد یار په دې دلز کا شتاب کړما زد یار په دې دلز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا زد یار په دې دلز کا شتاب کړم چې د عمر بقا نوینم ترکالا تلوار زکه کوما چې تلکالا پورې بجوندې سو کی په دې خبره پوه شوي زد یار په دې دلز کا شتاب کړما
چې د عمر بقا نوینم تر کالا. عاشق سړی چې وي هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه گواره کولی شي. یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې. چرته د یو مولا مسله واورېده د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وې سړی چې مړ شي نو په قبر کې پړومبی ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زمړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم. مرگ غواړي چې یا الله زر میں مرگ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. اس د جناب رسول اللہ تصویر خوب په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړی خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې به څه وایي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټیم به چې مونځ کوم ملایکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه و چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیال دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه غیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم څه حال به دي څه حال به جوړ شي.
ملائکه به ورته وي بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا د بیا ورته وي ها لا ادري ها معنا هاي هاي زخ والله کدا پیژن نو ملائکه به ورته وي چې پلیتا او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته و چې تبم داسې جواب کوي نظمکه به پیروچته شي نو دا پخته به په یو بل کې نه باسي حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورک داسې ټک به ور کوي چې د اډو کې به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کند جوړ شي الله دې امان نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق و حال بئی کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي